बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन द लास्ट लेक्चर स्टेबिलिटी और द सपोर्ट बारा के वस चिकम स्टेबिलिटी दा और सपोर्ट ते दा बता सु याद साथे जे स्टेबिलिटी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ता रेजिस्टेंस ते जबकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ते वर्टिकल फोर्सेस ता मतलब चिकम टिश्यू वर्ड फोर्सेस दी अगे ते चिकम रेजिस्टेंस ते अगे तमगा सवायु सपोर्ट वायु बिया दा याद साथे چې کوم ریټنشن مونږ ویلایو ریټنشن ریزिस्टेंस ته ډیسلوجینګ فورسز ته نو دا درې ټرمینالوجیز یاد ساتئ ډیسلوجینګ فورسز ار داسې ویلای شي چې ریټنشن از د ریزिस्टेंस to the forces in the direction of opposite to that of insertions داسې ویلای شي اوس په دې پیراګراف کې چې کوم ایکسپلینیشن دی هغه دا دی چې stability او چې کوم retention دی دا دواړه terminologies interrelated دي او it means دا شو چې کوم factors باندې stability depend کوي په هغې باندې به retention depend کوي او چې په کوم باندې retention depend کوي په هغې باندې به stability depend کوي نو که موږ stability increase کوو نو automatically به retention به increase کیږي نو دا خبره یاد ساتئ اوس د دې دواړو ډیفرنس څه دی نو د دې دواړو صرف د فورس ډیفرنس دی چې په ریټنشن کې چې کوم فورس ډایرکشن دی هغه ډیسلوجینګ فورسز دي او چې کوم د سټیبیلیټي کې دی هغه هوریزونټل فورسز ډایرکشنز دي هغې ته ریزिस्टेंस دی نو موږ سټیبیلیټي ویله او چې کوم ډیسلوجینګ فورسز ته ریزिस्टेंस دی هغې ته موږ ریټنشن وایو نو د دې فورس ډایرکشن په بیس باندې دوه ټرمینالوجیز دي and same support دی چې هغه vertical forces ته resistance دی اوس دا یاد ساتئ چې کله کوم فیکټرز دي چې په هغې باندې د سټیبیلیټي ډیپینډ کوي نو فرست فیکټر انټیمیټ کنټیکټ دی انټیمیټ کنټیکټ کې به دا خبره یاد ساتئ چې څومره هم کنټیکټ چې انټیمیسي ساتئ نو د انټیمیسي په دوه ټرمز باندې ډیپینډ کوي یا کوالټي اف امپریشن باندې ډیپینډ کوي یا د پټینچر بیس باندې ډیپینډ کوي نو چې کوالټي اف امپریشن دی بیسټ وي نو انټیمیسي به زبردست وي او دې په ریزلټ کې به موږ سره د ډینجر سټیبیلیټي وي اینډ سیم چې کله موږ سره څه وي چې د ډینجر بیس کې څه فالټ نه وي نو هم انټیمیسي اف کنټیکټ مینټین وي او دې په ریزلټ کې به د ډینجر سټیبیلیټي وي سیکنډ چې کوم یاد ساتئ دوه خبرې دي په دې کې چې لارج او های سکویر ریجز دي نو هم سټیبیلیټي به انکریز وي اینډ سیکنډ دا خبره یاد ساتئ چې سټیپ ورټیکل سایډز دي نو به د دې وجې سټیبیلیټي به انکریز کیږي نو اټ مینس چې کله سټیپ ورټیکل سایډز وي نو د دې په ریزلټ کې به رائټ انګل جوړیږي او هغې رائټ انګل په ریزلټ کې به چې کوم هوریزونټل فورسز ته ریزिस्टेंस دی هغه به انکریز کیږي او چې کوم دی د دې وجې به سټیبیلیټي انکریز کیږي او سیم که موږ سټیپ یې جوړ کړو نو د دې وجې به سرفیس ایریا هم انکریز کیږي نو دا یاد ساتئ چې که فار ایگزامپلز زه تاسو دلته ډرا کوم چې لیټ سپوز یو دا انګل دی او په دې باندې فورسز ډایرکشن دی صحیح ده یو فورسز په دې باندې داسې هوریزونټل لګي نو د دې ته به ریزिस्टेंस انکریزي که نه فار ایگزامپلز یو بل فورسز دی چې هغه بالکل داسې دی د انګلز یې داسې جوړیږي نو که دې ته بسې وایي نو چې کوم ریج ډایرکشن رائټ انګل کې وي هغې چې کوم دی که نه هغې به ریزिस्टेंस انکریز وي او دې ریزिस्टेंस انکریز کېدو د وجې به موږ سره د ډینچر روټیشن به نه کېږي د ډینچر هوریزونټل موومنټس به نه کېږي او دې په ریزلټ کې به موږ سره سټیبیلیټي مینټین وي بیا ریزیډول ریج کوالټي ده په دې کې دوه خبرې یاد ساتئ چې هایپر موبایلز نه دی په کار یا موږ سره فلیپي ټیشوز نه دی په کار چې دا په ریج باندې پاسه وي د وجې به څه کېږي که فار ایگزامپل ریج هایپر موبایل شو یا فلیپي ریجز شو نو دې په ریزلټ کې به ریباوند فورسز لګي هغه ریباوند فورسز چې کوم دی هغه به ډینجر انسټیبیلیټي راولي پلس سپورټ لاس به کوي دا یاد ساتئ بیا پیلیټل والټ دی پیلیټل والټ کې چې څومره سټیپنس انکریز وي عمره به پیلیټل والټ سپورټیو وي او سیم سټیبیلیټي به انکریز وي او چې کله موږ سره پیلیټل والټ کې سټیبیلیټي که فار ایگزامپل سټیپنس یې کم نو سټیبیلیټي به کم وي اوس د دې ریزن دا دی چې څومره موږ سره پیلیټل والټ سټیپنس انکریز دی نو هومره سرفیس ایریا به انکریز کیږي او د دې وجې به ریزिस्टेंस انکریز کیږي او د دې وجې به موږ سره سټیبیلیټي انکریز کیږي
بیا بل خبره دا ده چې نیوټرل زون کې پکار دی. نیوټرل زونز مینز چې کوم زونز دی چې په دې کې موږ سره کوم بکل فورسز مسکولیچر چې کوم فورسز دي هغه او چې کوم لینګول فورسز مسکولیچرز دي هغه کوم فورسز لګي د دواړه په خپل منځ کې سره یو بل ایکوالایز کا یو بل سره نلیفای کا د ته موږ نیوټرل زونز وایو. نو ډینجر لا پکار دي چې نیوټرل زون کې وي اذروایز انبیلنس فورسز به پکریټ کیږي او د انبیلنس فورسز په ریزلټ کې بیا ډینجر انسټیبিলিټی راځي. فلانجز کنټور او چې کوم شیپ ته هغه پراپر پکار دی کریکټ پکار دی چې موږ سره ډینجر سټیبিলিټی راځي. اکلوزل فورسز کې متاسو ته ویلیو چې اکلوزل فورسز کې دوه خبرې یاد ساتئ. یو بیلنسډ اکلوژن دی یو مونوپلین اکلوژن دی. چې څومره بیلنسډ اکلوژن وي عمره به موږ سره ډینجر راکینګ نه کیږي. چې ډینجر راکینګ نه کیږي نو ډینجر سټیبিলিټی به مینټین وي. ان سیم چې مونوپلینز مینز دا دی چې کله موږ کسپل انکلاینیشن هغه بالکل زیرو کو یعنی چې کوم د کسب دی دی نارمل انکلاینیشن دا وي چې موږ سره 33 انګل باندې موجود وي. لکه this is the cuspal inclination دا چې کله موږ وګورو نو دا موږ سره 33 په نارمل ټوت کې لیا چې کوم نارمل هیلدی پیشنټ کې کم کمپلیټ ډینچر ورکو نو په دې کې موږ سره 33 انګلز دي. اوس که فار ایگزامپل سویر بون لاس په کوم پیشنټ کې شوی دی سویر بون لاس شوی دی نو په دې کې به موږ کسپل انکلاینیشن بالکل 0 ډیګري کیو. د 0 ډیګري کسپل انکلاینیشن ته موږ سوایو مونوپلینز اکلوژن. هغه مونوپلین اکلوژن په ریزلټ کې به چې کوم پر ریچ باندې فورسز لګي هغه ریچ فورسز به مینیمایز شي. چې کله ریچ فورسز مینیمایز شي نو دې په ریزلټ کې به بون لاس مینیمایز شي ان ټرمز سټیبিলিټی به مینټین شي. نو بون لاس چې نه کیږي نو اورال خپل شیپ پریزرویشن به وشي او چې هغه وشي نو سټیبিলিټی به مینټین وي. که فار ایگزامپل یو بل پیشنټ ته ابنارمل ریج ریلیشنشپ سره راغی لایک ریټروګنیتک میکسیلا مینډیبل سره هم راغی پروګنیتک سره راغی لیا کلاس 2 سره راغی کلاس 3 سره راغی کراس بایټ سره راغی نو په دې کې به تاسو یاد ساتئ چې په دې کې به مونږ بیا موډیفیکیشن کوو. هغه موډیفیکیشن چې کوم دی که فار ایگزامپل کراس بایټ والا پیشنټونو کراس بایټ په کې مینټین ساتو او دې ته به کمپلیټ ډینچر ورکو. اینډ که فار ایگزامپل کلاس 3 پیشنټ راغلی نو هغه کې به موږ کلاس 3 ورکو او په کلاس 3 کې به دا خبره یاد ساتئ چې کوم اکلوژن موږ ورکو هغه اکلوژن کې به د پوسټیریور ټیپ کوم اکلوژن دی په کار دی چې کریکټ وي. که کریکټ نه وي نو د دې د وجې به بیا میکسیلري ډینچر هغه ټیپینګ به کیږي. نو دا یاد ساتئ. بیا ډایرکټ بون انکریج دی که سټیبিলিټی انکریز کوو نو ډایرکټ بون انکریج په کار دی. ډایرکټ بون انکریج امپلانټ فارم کې ورکو هغه امپلانټ بیا چې کوم ډینچر دی هغه سپورټ او سټیبিলিټی دواړه انکریز کوي. نو دا موږ سره آل فیکټرز چې کوم د وجې سټیبিলিټی مینټین ده. نیکسٹ دا یاد ساتئ چې کوم سپورټ دی هغه هوریزونټل فورسز ته چې کوم ریزسټنس دی هغه ته سپورټ وای. سپورټ کې امپورټنس یې څه دی چې کله سپورټس وي هغه په ټرمز کې به مونږ سره سټیبিলিټی او ریټینشن دواړه وي. نو چې په کوم ځای کې ریټینشن او سټیبিলিټی مینټین ساتي نو هغه لپاره سپورټ لازمی دی. دویم سپورټ دې لپاره لازمي دی چې موږ سره ماسټیکیټری فنکشن مینټین وي او کریکټ ورټیکل ډایمنشن مینټین ساتلو لپاره موږ سره سپورټ ورکول ضروری دي. اوس اکلوزل ورټیکل چې کوم ډایمنشنز دي لایک انټر اکلوزل ورټیکل ډایمنشن دی یا ریسټ ورټیکل ډایمنشن دی یا اکلوزل ورټیکل ډایمنشن دی آی او ډي آر وی ډي یا او وی ډي چې څه هم دي هغه مینټین ساتي. څوک ستا سپورټ که کریکټ سپورټ دی ورکړی. لاست کې ریکوایرمنٹ اف سپورټ څه دي بیا به موږ نور خبرې کوو. ریکوایرمنٹ اف سپورټ کې دا دي چې یو خو څلور خبرې یاد ساتئ چې فارم پکار دی چې کوم ټیشو سپورټ کوم باندې موږ ورکوو نو هغه فارم پکار دی کیراټینایزډ پکار دی اینډ انډرلایننګ بون سره فارم کنټیکټ پکار دی. دا فرست پوینټ یاد ساتئ. سیکنډ پوینټ دا یاد ساتئ چې یونیفارم تھکنس پکار دی د ډینچر والا. انډرلایننګ بون چې کوم دی یا چې کوم ټیشو دی هغه یونیفارم تھکنس پکار دی. انډرلایننګ بون چې کوم دی هغه به څه وي هغه به ریزسټنټ وي چاته بون ریزارپشن ته. که بون ریزارپشن و نو ودن د پیسج اف ټایم هغه کې بیا سپورټ به بیا کمیږي او سپورټ چې کله کمیږي نو
स्टेबिलिटी और रिटेंशन به هم لاس کیږي نو مونږ به د بون ریزورپشن نه به ساتو. لاست دا یاد ساتئ چې په رائټ انګل کې به ورکو چې فورس ډیسټریبیوشن په سکیږي هغه په خپل کېږي او د وجه ریزورپشن نه کېږي. نو چې څومره په رائټ انګل باندې موږ ډینچر ورکو او عمره به فورس ډیسټریبیوشن بیسټ وي او چې څومره بیسټ فورس ډیسټریبیوشن وي عمره به ریزورپشن به نه کېږي. چې ریزورپشن نه کېږي او عمره به سپورټ وي. نیکسٹ سپورټینګ ایریا اف د ډینچر فاونډیشن دی. دا یاد ساتئ چې دلته یو پرنسپل دی، هغه پرنسپل ته سنو شو پرنسپلز وایي. سنو شو پرنسپل دا وایي چې کله هم مونږ سرفیس ایریا انکریز کو هغه سرفیس ایریا انورسلی پروپورشن دی د بون ریزورپشن ته. نو چې که سرفیس ایریا مونږ انکریز کوو نو د بون ریزورپشن به څه کېږي هغه به کمیږي. نو چې کله بون ریزورپشن مونږ مینیمایز کوو نو د دې لپاره سرفیس ایریا زیاته پکار ده. نو دا یاد ساتئ. اوس چې کوم میکسیمم ایریا دا چې کوم څه مینټین ساتي میکسیمم سټرس هغه بیر کوي دغه ایریا ته موږ څه وایو پرایمري سټرس بیرینګ ایریا. لکه فار ایگزامپل په مینډیبل کې چې کوم پرایمري سټرس بیرینګ ایریا هغه بکل شلف ایریا ته. سیملرلی په میکزیلا کې هارډ پیلټ دی انډس ټو بکل سلوپینګز دي هغه یاد ساتئ. دا به ام سی کیوز کې راځي په نیکسټ چپټر کې به هم بیا وایو په 5th چپټر کې. بیا دینه علاوه که فار ایگزامپل موږ وګورو چې کوم سپورټینګ فارمز ته وایي او سپورټینګ فارم اف د ډینچر فاونډیشن داسې ته وایي. ګوره چې کله موږ امپریشن والو هغې امپریشن اخیستلو ټایم کې چې کوم ټیشو ډسپلیسمنټ وشي نو د ټیشو ډسپلیسمنټ په امپریشن ټایم کې دې ته موږ وایو سپورټینګ فارمز یا سپورټینګ فارم اف د ټیشو. سپورټینګ فارم اف د ټیشو دې ته وایو چې په کم ټایم کې موږ امپریشن اخلو هغه امپریشن ټایم کې چې کم ټیشو کې ډسپلیسمنټ وشي هغې ته موږ څه وایو سپورټینګ فارم وایو. اوس دا سپورټینګ فارم صرف د پرایمري سټرس بیرینګ ایریا باندې پکار دی چې ورکړی شي ځکه چې دا هغه ایریا ده چې موږ سره میکسیمم سپورټ شي کولی شي هغه ټالریټ کولی شي. نو که په سی ډي کې موږ کمپلیټ ډینچر کې وګورو نو پرایمري بیرینګ ایریا باندې پکار دی چې سپورټینګ فارم ورکو. اینډ چې کوم موږ سره آر پی ډي ده په هغې کې په ډسټل ایکسټینشن چې کوم کیسز دي لایک ډسټل ایکسټینشن کیسز کینیډي کلاس 1 دی یا ټو د کینیډي کلاس 1 دی ته وایي چې بایلیټرل ډسټل ایکسټینشن کیسز وي لایک په دواړو سایډونو باندې چې کوم دی که نه پوسټیریور غاښونه نه وي. اینډ یونیلیټرل دی ته وایي چې کله موږ سره صرف یو سایډ باندې غاښونه نه وي او بل سایډ باندې موجود وي دې ته موږ یونیلیټرل کینیډي کلاسیفیکیشن وایو او دې ته کلاس 2 هم وایي. نو چې کله ډسټل ایکسټینشن کیسز وي په آر پی ډي کې نو هم سپورټینګ فارم کې به موږ د دې امپریشن اخلو. اوس دوه قسمه امپریشن دی، یو سلیکټیو پریشر ټیکنیک باندې امپریشن موږ الو او یو چې کوم دی د پریشر ټیکنیک باندې. سلیکټیو پریشر ټیکنیک دی ته وایي چې کله موږ سپورټینګ چې کوم فارم دی هغه صرف په پرایمري بیرینګ ایریا باندې کېدو لکه چې کوم ځای باندې سټرس ډېر زیات برداشت کېږي نو سټرس بیرینګ ایریا باندې مونږ پریشر اپلای کو او ریکارډینګ یو کو دې ته مونږ سلیکټیو پریشر ټیکنیک وایو. او چې کوم ریلیفډ ایریا دی په هغې باندې سپیس ورکو ریلیف ورکو دې ته بیا مونږ سلیکټیو پریشر ټیکنیک وایو. جبکې پریشر ټیکنیک دې ته وایي چې په دې کې مونږ پرایمري سټرس بیرینګ ایریا سیکنډري سټرس بیرینګ ایریا یا سلیکټ چې کوم ریلیفډ ایریا دی په هغې ټولو باندې پریشر اپلای کو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو پریشر ټیکنیک. ها دا خبره هم یاد ساتئ. بیا دلته دا لیکل شوي چې مونږ څومره چې په کمپریسډ فارم کې څومره چې په سپورټینګ فارم کې یو ډینچر اخلو نو هغومره به د دې سپورټ سیوایي. هغې ریزن دا دی چې هغه به نور ورټیکل مومنټ پې نه کېږي ټیشو ورډ مومنټ پې نه کېږي نو د دې سپورټ به سیوایي. خو مونږ کله هم دا کیس داسې کوو نه. هغې ریزن دا دی، هغې دوه ریزن دي. ریزن نمبر 1 دا دی چې کله مونږ په کمپریسډ فارم کې ټیشوز والو نو هغه یو به کانسټنټ فورس اپلای کوي، کانسټنټ پریشر به اپلای کوي او د کانسټنټ فورس او د کانسټنټ پریشر د وجې به ریټ آف ریزورپشن هغه انکریز کېږي. اینډ
सेकंड खबर دا یاد ساتئ چې کله هم مونږه د کمپریسډ فارم کې یو ډینچر والو نو کمپریسډ فارم کې چې ډینچر والو نو په دې کې ریباوند فورسز کریټ کیږي او د دې ریباوند فورسز د وجې چې کوم ډینچر دی هغه واپس د دې سپورټ لاس کیږي او هغه د وجې د ډینچر ډیسلوجمنٹ کیږي نو لہذا دا یاد ساتئ چې یو ریباوند فورسز پکې کریټ کیږي چې کله کمپریسډ فارم کې والو او یو پکې کانسټنټ فورس د وجې ریټ اف ریزورپشن انکریز کیږي نو دا ستا فرست ریزن شو چې مونږ په کمپریسډ فارم کې ټیشو ولې نه اخلو یعنی په ټولو ایریاز باندې پریشر ولې نه اپلای کوو صرف په سلیکټیو ایریا باندې پریشر اپلای کوو ټول په کمپریسډ فارم کې نه الو نو د دې ریزن دا دی چې یو خو موږ سره کانسټنټ فورس اپلای کیږي اینڈ سیکنډ ریباوند فورسز کریټ کیږي نو که تاسو نه څوک تاسو کی چې مونږه په کمپریسډ فارم کې ولې دا ډینچر نه پلیس کوو نو تاسو به دا ډول ریزن ورته وایي چې ریزن نمبر 1 دا دی او ریزن نمبر 2 دا دی هغه نه پس کم فیکټر دی چې هغه د وجې سپورټ چې کم دی سپورټ ډیپند کوي نو چې څومره سرفیس ایریا انکریز وي عمره به سپورټ انکریز وي او چې څومره سرفیس ایریا کم وي عمره به سپورټ کم وي سیکنډ چې کوم نیچر اف سپورټینګ میکوزا څنګه چې سټیبিলিټي لپاره ویلا چې تھک ریزیلینټ پکار ده کیراټینایزډ پکار ده نو دا به ډیر سپورټینګ وي ایز کمپیر ټو نان کیراټینایزډ یا پورلی کیراټینایزډ ان نان ریزیلینټ ٹھیک ده دینه بعد امپریشر چې کوم پروسیجر دی دا ډیپند کوي په څه باندې په ټایپ اف سپورټ باندې او تاسو ته مو ویلا چې سلیکټیو پریشر ټیکنیک بیسټ ټیکنیک دی هغه ریزن دا دی چې په دې کې پرایم سټرس بیرینګ ایریا باندې موږ پریشر ریکارډینګ کوو جبکې په ریلیفډ ایریا باندې موږ سپیس کریټ کوو ریلیف ورکو اکوریسی اف د فټ کې به دا یاد ساتئ چې څومره موږ سره سپورټ دی هغه سپورټ په دوه شیو ډیپند کوي سپورټ کوي نو د ریټینشن به وي سپورټ کوي سټیبিলিټي به وي نو چې څومره موږ لوز فټینګ ورکو او موږ به ډینچر انسټیبিলিټي راځي او د دې وجه به سپورټ لاس کیږي نو چې څومره فټ اف الته موږ انټیمیسي اف کنټیکټ ویل دلته اکوریسی اف فټ ته انټیمیسي اف کنټیکټ او چې کوم اکوریسی اف فټ ته دا الموست سیم خبره ده ان لاست کې دا یاد ساتئ چې الته موږ ویل چې ډایرکټ بون انکریز به ورکو چې په کوم کې موږ سپورټ انکریز کوو نو ډایرکټ بون انکریج ورکا ډایرکټ بون انکریج ان د فارم اف امپلانټ ریبټمنټ ورکا نو د دې د وجې به موږ سره سپورټ انکریز کیږي نو دا آل فیکټرز چې موږ په دې کې ویل نو د دې چپټر کمپلیشن وشو په دې ځای کې کمپلیټ شو او لاست کې بیا یاد ساتئ چې موږ به دینه علاوه بیا نیکسټ چپټر شروع کوو او په دې کې که امپورټنٹ ټاپکونه درته ووایم ایټ فوډ کلاسیفیکیشن او ایټ فوډ کلاسیفیکیشن د ریزیډوال ریجز والا هغه ډېر امپورټنٹ ټاپکس وو نیکسټ چې کوم دویم امپورټنٹ ټاپکس مونږ ویله هغې کې دا و چې مونږ مختلف فزیکل او بایومیکینیکل هغه کنسیډریشن څه دي بایومیکینیکل کنسیډریشن څه دي او لاست کې دا یاد ساتئ چې ریټینشن په کوم فیکټر ډیپند کوي سټیبিলিټي په څه ډیپند کوي او سپورټ په څه ډیپند کوي او دا به موږ سره راولو څنګه راولو او دا څه دي نو بس دا اورال چپټر او دې سره ختم شو نیکسټ چپټر به ان شاء الله بیا شروع